د ټینشن ډیپریشن او تکلیفونو او غمونو ختمولو علاج جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله هم یو انسان ته ډېره زیاته پریشانی راشي یا د څه مصیبتونه او غمونه راشي او یا ورته څه تکلیفونه او ضررونه ورسېږي په دغه وخت کې چې دا انسان دا دعا ووایي نو الله جل جلاله به د دې انسان هغه تکلیفونه او ټینشنونه هغه ضررونه او تکلیفونه غمونه دا ټول به په خوشحالیانو باندې بدل کړي اللهم إنني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي مسند أحمد أحاديث وترجمه دادا اے اللہ جل جلالہ زستا بندیم ستا بندزویم ستا وینجزویم او ټول ستا په قبضه کیم زما په باره کې ستا حکم نافذ دی زما په باره کې ستا حکم انصاف دی زستا نه سوال کوم د هر هغه مون په واسطه باندې چې په هغې سره تا خپل ځان کې وس کړی دی یا دې په خپل کتاب کې نازل کړي دي او یا دې هغه په خپل مخلوق کې چاته ښودلی دي یا دې په خپل علم الغیب کې ساتلی دی سوال مې څه دی سوال مې دا دی دا چې وګرځو قرآن زما د زړه دپاره سترګې او زما د سترګو دپاره نور او اسانتیا او زمان د دې نومونو په واسطې سره لرې کړه زما د غم او د لرېوالي زما د فکر نه زما دا فکر زما دا زړه زما دا دماغ چې په کم ټینشن کې را ډېر کړی شوي دي د دې ټولو ټینشنونو ډیپریشنونو غمونو مصیبتونو نه زما دماغ خلاص کړم او دویمه دعا د مصیبتونو د لرې کولو دپاره دا ده او دا دویمه دعا ډېره زیاته مجربه او اسانه دعا ده